ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم حاضرین او خبرونو دا نن چې موږ تاسو راجمع شوي یو نو دا مجمع په یو عظیم مقصد باندې جوړه شوې د امت ته الله رب العزت یو عظیمه ذمهداري حواله کړې ده او امت د هغې نه عمومي طور سره غافل و. الله تعالی د الله والو زړه کې دا خبره واچوله چې امت واپس دوباره خپل مقصد باندې ودرېږي. د دې وجه نه زموږ ستاسو دا راجمع کېدل ډېر عظیم دي، داسې جمع کېدل نه دي. او دا په موږ د الله تعالی احسان او پیرزونه دوه خبرې دي. یو دا چې سړی د الله نبي کې نبوت ورته ملو، بیا دویم د هغه نبي وارث شي، د هغه علم وکړي، د هغه په کار وکړي. دا یو خبره. دا د چا په غوښتو نه ملاوي. وَيَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ. صحابه کرامو کې یو کس دی، د هغه نوم محمد. عربو کې دا رواج نو چا جرأت نه کو چې خپل زوی د محمد نوم کړي، چې د علماو پوهېږي په دې نوم کې څومره عظمت دی. هېچا خپل بچی د دې قابل نه ګڼم چې زه در نوم محمد کړم. دې وجه نه مورخینو تحقیق کړی چې ډېر محدود د شمار نومونه ملاویږي. د نبي علیه السلام نه مخکې داسې خلک چې په دې نوم باندې مسما شوي. په هغې کې د یو کس نه چا تپوس و چې تا له الله دا نوم مور پلار محمد څنګه ایښی؟ هغه ویل زه په دې حیران وم، نو ما پلار نه تپوس کړم چې تاسو زما دا نوم محمد څنګه ایښی؟ نو هغه راته کیسه وکړه چې موږ یو څو کسان تجارت لپاره شام ته تللي وو.
هلته موږ یو راهب سره ملو شو هغه موږ نه تپوس وکړو د کومې علاقې یې موږ ته تعارف وکړو موږ ته ویې ستاسو په علاقه یو نبي پیدا کېدو دی چې د هغه نوم به محمد وي چې نبي علیه السلام تورات کې انجیل کې په محمد یادېدو او دا ضروري نه چې ګنې د بر نه د محمد نازل شي او هغې وکتل موسی علیه السلام وکتل چې دومره تعریفونه دومره عظیم شان نو د ده تذکره به په محمد سره کړو نو هغه ویې زما پلار ویې مونږ چې واپس راتلو مونږ د ټولو شان د الله شان او د ټولو زامنو شو نو هر یو خپل زوی له نوم محمد په دې بنیاد کېښود چېرې که چېرته هغه نبي زما را زوی بل طرف ته زموږ نبي صلی الله علیه وسلم د یو کونډې په کور کې پیدا شو داسې ماحول چې په هغې کې د کونډو څه حیثیت نو پیدا شو نیکه عبدالمطلب ډېر مدبر سړی و هغه داسې وکتل دی ماشوم وایي زما د دې بچي نوم محمد نو ما عرض کولو چې ویجتبي الیه من یشاء څوک به تبلیغي جوړېږي څوک به عالم جوړېږي دا چې څوک غواړي نه الله وایي چې څوک زه غواړم ډېر خلک به غواړي لیکن الله وایي زه نه غواړم نو دا بستر نه شي اوچتولی دا بخاري ترمذي دی تر کوړې نه شي ماتولی باقی هدایت دی نو ویهدي الیه من ینیب هدایت په الله وایي که چا غوښته بس ورکوم څوک هم غواړي ورکوم نو ما عرض کولو چې مونږ تاسو دلته په یو عظیم مقصد راجمع کړو مونږ اول خپل مقصد وپېژنو خپل عزم او نیت وپېژنو چې زموږ نیت څه دی زموږ عزم څه دی مونږ څه له راجمع کړو بیا دا په مونږ د الله احسان دی او الله تعالی برنه مونږ کې هر کس ته ګوري د دې وجې نه وختي مازدیګر ما وکړل زه باندې مونږ ملګري کله سړی غافل وي ځان ته خیال وي مؤمن سړی ویښ پکار غفلت دا د مؤمن شان دی ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين غفلت دونه خطرناک شی الله فرمایي چا زه هېر کړم د پورې شیطان جوخ شي چې بیا ځان نه خبر نه کم کمو کندو کې غورځوي داسې بې پروایه سره کېناستل یا راغلی دون عظیم مقصد دی هلته کینټین کې ولاړې ځان ته د خیال نه یې زه څه کوم زما یو استاد و د مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه دا هغه وخت شاګرد و چې هغه مولوي یوسف صاحب دواړه یو کلاس کې اته کاله یې هلته تېر کړو دومره لوی هستو سره مجلس کې اته کاله په علمي ماحول کې تېرول لوی کمال دیو جنا څومره چې د لویو مشایخو مجلس چاته میلاو شو دی شکر وباسي نو هغه ما ته کیسه کوله وایي زه د دې مداریانو ډېر شوقي وم چې میلو کې دا مداریانې خلکو ته راغونډ شوي بس نو د نهې فرض تربیې کې میلې
زما به د درس چوټي وه په هغه ورځ به زه میلې ته تلم او بس مداري ته بولم او خوند مې راکړو ویجتبی الیه من یشاء الله چې چاته یو ذمہ داری په سر کړي الله تعالی چې نبی علیہ السلام د ذمہ داری په سر کړه نو خدیجه ته وی انی خشیت علی نفسی اے خدیجه ما سره یره چې دا ذمہ داری به اوچته کوم کنه دا به څه چلږي هغه ورته وی تا په الله سنبالي ور مخه تا نو داسې خلک بیا الله سنبالي نو ما ته وی یو کس راغی دا دور چې هم د چا ګیري بنوي او زما په ګیلاس کې خو داسې ډېر ښایسته انسان و دې داسې ما ته لږ دی خو تاسو مې کا ما چې څه اراده ما ته وی اسې ځان ته وګوره دې ځای ته وګوره ته کوم ځای ولاړ ځان ته زه سوچ کړی ما ته وی ډېر شرمنده شوم او توبه مې وویسته چې بیا به داسې نه کوم ان تکفروا فإن الله غني عنكم اے مسلمانانو تاسو باندې ما احسان کړی وخت په وخت کوم که ناشکري کوئ نو ګورئ زما د دې سجد نه ما تاسو سجد رومار سکولو چې موږ تاسو دا مجمع چې دا په یو عظیم مقصد جوړه شي الله فرمای کنتم خیر امت امتونه غډیر تیر شي او لوی خلق تیر شي 1500 کاله زر کاله د الله په عبادت کې دي یو کس نبی علیہ السلام وی جبرئیل السلام ما ته وی تاسو یو کس کی حکم دی واپس الله نے سوال وکړ چې الله زماله غواړي چې خپل ژوند ستاسو په بندګۍ عبادت کې تیر لا یو جزیره کې دی الله ولا د رزق تنظیم وکړو دا نار یو بوټي راځرغون ته روزانه به یو دا نار دانه کول او هغه غذا او یخه چینه او ته جاری 1500 کاله مسلسل دغه په سجدو عبادتونو کې تیر کړو داسې خلک هم تیر شي مخکنو امتونو کې په میاشتو پاسونو سواري جهادونه کړي لیکن خیر امت خطاب دې امت تور کړي مشکات شریف د سای سے پاون رسو علماء پیږي ډېر جامع کتاب ایمان نه شروع کړی او مناقب ختم کړي او د مناقب او اختتام په دې چې وانتم تتمون 70 امت ولکنتم خیر امت کنتم دکانا مانسی وے کم دیکھے وے دا الله په علم ازلی کې د مخ کې نه تویشي و دا د موسی شکلونه ټول الله سمته یو د اولاد آدم را چام کړ را جوړه کړ لوح محفوظ کې هم لیکلي مخکنو کتابونو کې مشته تر دې چې بعض روایتو کې راځي موسی علیه السلام دا تعریفونه اوریدل
نو بې اختیاره شو ارمان چې په دغه امت کې قرآن هغه چا د زمري بچي نیولی و نو په ګډو کې چیلو کې ساتلو بس فرېده به ګیا به یې خوړه ځان نه خبر نو ګوري چیلې دي ګیا خوري پاڼې خوري بدې هم خوري لکه ته اوس زمري ستا خوراک خو تازه غوښې دي تازه وینې دي داسې کې نن موږ د قارونیت په ماحول کې اوسېږو د فرعونیت په ماحول کې اوسېږو چاته دا یو تون لګېدلی چې زما پیسه به څنګه ډېرېږي دې ته قارونیت زه به د الله په بندګۍ کې څنګه ترقي کوم دې طرف ته سوچ نشته چاته فرعونیت لګېدلی د اقتدار او د بادشاهۍ په بېهوشۍ کې نشه کې مشري او سردارۍ پسې ګرځي په داسې ماحول کې د دې داسې مثال دی لکه دغه زمري چې په دغه چیلو ګډو کې ګرځي ځان نه پیسو کې چرته زمري به پیر شوی کتل چې دا زموږ نسل چا دلیل کړی ورته یې لکه دا څه کې ستا خوره خدا نه و ستا دا داړې خو الله وخوله جوړ کړي ته پې واښه خوري هغه سمجھ کې نه راځو څلورو میاشتو دی موږ دې له نه باسو چې ته مسلمان نه چې مسلمان شي موږ یې دې له وباسو چې ځان وپېژنه ته څوک یې ته خو د عظیم د کائنات د خالق او مالک داعی د محمد رسول الله نائب یې ته کوم خوا روان مداسې اوبو ته یې ودرو وایي ګوره دې اوبو کې ګوره دې خپل شکل ته وکتل بیا ورته اوس ما ته وګوره بیا یې ورته چیلو ته ګوره ته چا په شان څلور میاشتې چې اصولو سره تېرېږي دې ځان وپېژني چې ما ته الله دونه لوی ذمواري حواله کړې ده زه کوم خوا روان او دا هغه ذمواري وه چې د دې په پاتې کېدو امت ذلیل شو باوجود د دې چې امت سره تمام مادي طاقتونه شته افرادي قوت شته د امت اجتماعیت ختم شو د امت نه مینې محبتونه ووتل د امت څوک تپوس کول والا نشته نو ورته یې زه اوس ورشه په دې چیلې په چیلې هم لو کړه پوه شو چې لکه زما خوراک خو بل شي ما چیلو والا بیا ټپیم دا عربي ویلي چې خدای دې بي خو باندې دا څه چا پوهېږي د څه زمري دې وجه نه شیطان کله بل ځای کې دونه دغه نه کوي خو چې ته بستره راغلی نو دې به زور ولګي غواړي چې دې ځان ونه پېژني که یو عابد دی یو داعي دی د صحبه کې یو ډېر قابل سړی تېر شوی حکیم عبدالمالک مجاهد رحمه الله جازم کې ډېر پاتې شو د میاں شفیق رحمت الله علیه تروز یو زموږ بچا صاحب رحمت الله علیه هغه ما ته د سره مونږ ډېر ملاقاتونه کړي خو زموږ په تبلیغ مو پوه کړی
چې د هغه په اولاد ما چې خواري شروع شوه موږ دلته محنت شروع کړو چا به سپي جنګول چا به چرګان جنګول چا به څه کول بلوچیانو خبره بیا سر پې خلاص شو بیا باچا صاحب رحمت الله علیه ما ته د مرکز پورې لږ راوړ زه به لاړم ما به ورته یاره دغسې مرکز ته ځو یو ورځ ما ته وایي مولانا مونږه پرېږده مونږ نه شیطان څه غواړي مونږ هغه څه نقصان کړی دا خپل چې کوم در سره ملګري شوي دا راټینګه دې خو د شیطانه ډېر روانې شل کاله هغه په جواري اخته کړو تاسو کولی ګچه موږ اوسې روزه بېل ټوله کیسه یې ختمه کړه پوره یو جماعت و د ګډېدونکو ولې خو هلکانو ځان له جنکۍ جوړ کړ موږ پې خواري کوله لړه سیرودې نه چې راله 100% بدل الله فرمایي کنتم تاسو وې او یې وا اس یو کس جنت ته نشي ننوتی څو پورې چې محمد رسول الله دروازه نه ټکوي ټول خلک به د جنت په غټه دروازه جمع وي چغې چورې به وباسي ورلرکه ورننل کېږي نبي علیه السلام چې راشي دروازه وټکي دننه به اواز راځي څوک یې محمد وفیک امرتو ستا په خدمت کې صدیو شوې ولاړ یم دا امت جنت ته نه تللی یو امت جنت خپل نشي لیدلی کنتم خیر امت د دغه خیریت او د غوروالي وجه سره ستاسو په زمیندارۍ کې به ډېر تکړه دې زمیندارۍ به کوئ په بنګلو محلاتو جوړولو کې به ډېر تکړه د پیسو په ګټلو کې به ډېر ماهرین دي نه دا په دې میدان کې خو مخکې خلک ډېر نه دی تللي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد سمودیانو په دې دنیاوي تعلیمونو کې دونه مهارت حاصل کړو چې اوسني خلک دا یې سوچ نشي کولی دوی په یو غر کې سورې کې پای کلونه تیر شي تاسو ورته یې په هغو کې کم قسم محلات جوړ کړي نه د دې غوروالي یو وجه ده چې الله دې امت ته خاتم النبیین ورکړ محمد رسول الله هغه نبی ورکړ چې په هغه الله نبوت کامل کړ د ختم نبوت معنی دا وه چې په ده باندې نبوت کامل خلک کتاب شروع کړي چې سر ته ورسې وایي ختم د نبوت یو رڼا یو خواري یو محنت شروع شو هر نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه شروع کړی و لا اله الا الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا د دنیا کې یو خواري شروع شوه د نبوت او هغې لپاره د علمونو یو سلسله شروع بل نه د کتابونو سلسله شروع او هر نبی علیہ السلام د دې دعوت چلو چې او خلکو حقدار د بندګۍ ګورې صرف یو الله د اله
دا خو د عربی ټکي د عربیانو په اصطلاح کې دا په 14 مانو استعمالي ولیکن په د قرآن کریم په اصطلاح کې د دې 2 معنی او د دې کلمې وظیفه د دې کلمې ورد دا په زړه ال اثر کوي چې د دې معنا تصور ورسره لا اله دې ضرور سي د 2 مانو تصور کوه لا اله د اله یو معنا دا پیدا کون کی پالون کی خلق السماوات والارض وجار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو له الملك الله فرمای بر اسمان ما زمکی اسمان ویني نور سپومه ستوري ویني دا دومره عظیم نظام ویني چې نه داسې نظام څوک جوړول شي او نه قائمول شي څوک دې چې دومره لوی چت بغیر ستنه ودري رفع السما بغیر امد مخه دستنی نشتی یمسک السما صرف داغه په امر ولاړ دي یو د ستر برابر د اوسه پورې د خپل ځای نه ښکته شوی نه دومره لوی نظام د نور چې لا اوسه پورې چا دا تحقیق نه کړ تخمینی دي مخکې زمانه کې امام رازي رحم الله وخت کې فلسفیانو وویل چې نور د ځمکې نه 3 ګونه زیات غټ دي اوسنی ساینسدانان وایي 14 ګونه د ځمکې نه زیات دومره لوی نظام د نور تجری لمستقر لها روان دی هر سار راخیږي ماقام غردیږي سار راخیږي ماقام ډوبیږي کم کلندر چې د نور په حساب سره جوړ شوی دی صدې او شوایي کې یو منټ چرته تبدیلي رانه دا دومره نظام داسې هستی داسې ذات قائمولی شي چې د هغه د قدرت څوک تصور نشي د قطرې نه سمندر جوړولی شي د سمندر نه قطره جوړولی شي د کاڼي نه سونه جوړولی شي سونې نه کاڼي جوړولی شي ګرمۍ کې یخني راوستی شي یخنۍ کې ګرمي راوستی شي ذلك تقدير العزيز العليم دا نظام آسو قائمولی شي چې داغه په کار کې څوک کار نشي لرلی واحد یو الله هغه ذات چې داغه په کار کې هیڅوک کار نشي يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار
الله وی زما حبیب ستا رب بل چاته مه ګوره، پیدا کول ستا رب کوي. عزت دی که ذلت دی، خوشحالي ده خفګان دی، مالداري ده غریبي ده، لوږې دی تندې دی، بیماري ده صحت دی، څیزونه دي حالات دي، رڼا ده تیارې دي، دا ستا رب کوي، د بل چا وس کې مشیر نشته، وزیر نشته، سیکرټري نشته. ما یشا د چا پروا نه ساتي. یختار سونے له پکانی باندې یو اوسپنه یو مقام ورکه، اوسپنه بغاوت نشي کولی. جواهراتو له پکانو باندې فوقیت ورکه، څوک دې تپوس نشي کولی. انسان بشر له الله یو عزت ورکه، څوک یې نشي اخیستی. محمد رسول الله نعوذ بالله د محمودیت مقام او نه ویني. د مکې سرداران خپل تمام قوت استعمال کو، تر دې پورې مراله چې نوم یې ولا بدل کو، محمد به نه وي، مزمم به وي، لیکن یو ذره بر د الله په فیصله اراده کې رکاوټ را نه دی. نن د هغې مکې په کوڅو کې هغه سرداران هېڅوک نه پېژني، او محمد رسول الله په امریکا او برطانیه کې هم خلک عزیز دی. یکاور لیل علی النهار، تاسو ګورئ د شپې د ورځې څومره باریک نظام یې روان. بیا وایي ځان ته سوچ وکړه، خلقکم من نفس واحده، یو زڼی یو بوټی مې ولګاو. آدم علیہ السلام، ثم جعل منها زوجها، د پکیانې نه پکیاوه پیدا کېږي، د توت نه توت پیدا کېږي. الله د آدم د نارینه د هغه د داسې پختین هغه له ملګرې جوړه بیبي پیدا کړه، دې لپاره چې انساني نسل وچلي. لبنا خالصا سائغا للشاربین، داسې ماهر لا موږ نه لیدو چې داسې کارخانه جوړږي چې د غوښو نم پې جوړوي، د الوګانو د کچالان نم پې جوړوي، د شنې ګیان هم پې جوړوي، د وچو بوسو نم پې جوړوي، د تور کل نم پې جوړوي. کم ځای جوړوي لرې کې دننه لاندې خاشونه دي، د هغې نه راوباسي فلټر کېږي پې، د هغې نه راوباسي وینه، الله اکبر، بیا لاندې خاشونه، د پاسه وینه، د پې بیا د پاسه وینه روانه شي خپلو ځای نه رګونو ته په خپله ځي. یو باریک نظام یې دغلته قایم کړی دی او د هغه په نګرانۍ کې چلي. او دوه قسمه وینه، سره جدا سپینه جدا، او د هر بدن د زنده سر د هغه ضرورت د وینې هم پېژني چې دته سره څونه پکار ده او سپینه څونه پکار. چې وینه چې بره لاړه شي نو پې روان شي، پې ورته خپل ځای معلوم دی، کوم خوا به ځي، لاندې غولانځې ته راځي. څومره به ګرانه وه چې د لشلو دپاره دی روزانه دا غولانځ سوری کولې. داسې لوښې مونږ ته وښایه چې ډک دی او لاندې الټه تا نیولې دی او د هغې خوله هم سورې ده او د هغې نه یو څاڅکې نه بهیږي. دا څاروی سار پټي ته لاړ شي، ولاړ دی، خوري، څکي، څري،
او دغه غولانس کې په جمع کېږي سو پورې چې تو ورته لاس نه نیولی د هغې نه یو چانس کې نشي راوړی. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج بل خو د هغې وړی د هغې ویښتو د ژوند څومره نظام په دې روان وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. اے مسلمانا څومره خون کې چې ته سار یو دکان کې لګیا یې یو زره کې لګیا یې یو مجمع کې ناست یې هغې سره د ایمان یقین خبرې کې دا مجلس په الله څونه خوب د دې نعمت نه مشرک څه خبر مونږ چې سار د کوروزو د ایران سوران تذکرې شو مشرق کې دا دی او جنگ کې دا دی قرآن کریم ګوره دې کې څه دي زما د ډېر زمانې نه عادت دی سار مانځه پسې یو آیات و درس کوم او دا سیوا د هغې نه چې جومات ته د راتلو نه پاتې شم نو ما نه پاتې کنې نه پرېږدم او چې په کوم سار دغه د الله د کتاب لږ شان مطالعه او درس معنی کړی ما ته ټوله ورځ شنډه ښکاري دا خو زمونږ وظیفه وه ته چا سره د الله خبرې کې چې اله ورې الله دی پیدا کول هغه کوي پالل هغه کوي ساتل هغه کوي دلیل پسې مه ګرځه وآیة لهم الارض وایي دا ځمکه د چا ده دا چا غوړولې دا ځمکه چې وچه او شاړه پرته ده او زبان حال سره چغې وي چې که د باران ساس کې راله خو تازه به شم کنې دغسې مړه به پرته یم دا باران په دې څوک وري دا ځمکه څوک راتازه کوي علم تره په الله د ایمان خبر رس وږي علم تره ته نه ګورې ان الله انزل من السماء ماء اے کائنات والا وره د ټولي دنیا نظام په اوبو ولا توبه د چاري وجعلنا من الماء كل شيء حي الله هر شي چې ویني د وجود د دې شاته وبري دا لوی بلډینګ چې ولاړ دام د اوبو په قوت ولا داونه چې ویني دا تنې د دې شاته وبري دا خسته چمندونه دا خپل د سارو کنډکې دا په هوا کې قسم د مارغانو سیلونه دا خپل انسانان چې ویني دا خسته میوې دا خپل سبزی دا د غلو ګدامونه دا د شاتو بوتلې دا دوايانې څومره چې د ژوند نظام ویني د دې ټول نظام بنیاد وبري او بس صرف یو الله په اختیار کې دي بل هیڅ اختیار انزل لكم من السماء ماء وسلكه ينابيع في الارض په غرونو باران وريږي غرونو کې دن لاندې او بجذب کیږي
لاندې پدې کې فټنګ الله یو فټنګ کړي د خورو پیپونه دي په دغه پیپونو کې د اوبه تقسیمیږي یا د هغې غټ پیپونه هم دي د هر پیپ نه بیا جدا جدا پیپونه دلته موږ بور کوو مشرانو بل ځای نه کسان دوستي وو هغې یو خپل مهارت دی غټ دغه معلوموي غټ رګ به معلومو روستم مرکز کې ملګرو بور کولو هغه غټ رګ ته ورسېدل ورشه بغیر موټر وګورئ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ده الله فرمای دا وبد تقسیم کوم په دې باندې استاسو غلې استاسو سبزه استاسو میوه استاسو ساروی تاسو نمار ستولو چې د اله یو ماندار دا تمام نظام توجود ورکون کې د دې نظام باقی ساتون کې د دې نظام چلون کې د هر زند سر هر ضرورت پوره کون کې ذات د اله د پوی د پاره پوره تفصیل درکو وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج بیاسوی یخلقکم ایک امون نو بیا وزن ضرورتو نو پای کنا چې نو کنا یوم د کور پکارو جامع و پکارو عزت ذلت بو خوشحالی قبضون نبو اصل خود انسان وجود دی یخلقکم الله تاسو جوړی تاسو پیدا کړي کم دے فی بطون امہات خریڑی نے تاله دنیا کې یو خوشگوار ماحول درکې دا یو حیثیت جوړي تاله مور درکې دنیا تراشی ایسے خوارزار نہ کر دے د مور شفقت ویني د مور محبت ویني د پلار محبت ویني او داسې بے اختیار محبت چې خپل خوب قرباني استا جړا نشي برداشت یخلقکم فی بطون امهاتکم فی خلقا من بعد خلق دا سنه چې سار شروع شي او مازیګر دنیا تراشي الله فرماینا داسې لک په دمه دمه دې جوړم په دمه دمه په ظلمات ثلاث په تیاره کې څوک پستن کې تار نشي او د الله قدرت لګیاره په درو تیرو کې دن نادور باریک نظام د جسم جوړي دا کو بچا په صرف په دې سترګه کې سوچو په دې سترګه کې چې دې کې دن څومره باریک دي او بیا هر پرزه په خپل ځای باندې لګولو هغه ټانګه کولو ګوردې وسه کار کی دا کم دې پکار دي دینه څه کار کی کم دې پکار طریقې څه کار کی کم دې پکار چا طریقې خراب شي ښه ډډو دې دخلې یو څو خو کې راستي دي او په الله مې قسمې د انسان په جسم کې یو ذره شی زیاتی نشته او داسې یو کمال چې دا جسم دی دغه د په طبیعت کې جړا مشته دی دغه خندا مشته
دې کې خوشحالي هم شته، دې کې خفګان هم شته، دې کې حسد بغض او کینه هم شته، دې کې مینه محبت هم شته، دې کې غصه هم شته، دې کې صبر او تحمل هم شته، دې کې بخل هم شته، دې کې سخا هم شته، دله خوب هم ورځي، دې راویښېږم، پرنجي هم کوي، هیټ کې هم راځي، ټوخي هم کوي، او هر یو صفت ته دننه خپل یو بریکر لګېدلی. موږ یو ملګرو د هغه د هیټ کو بریکر خراب شو، په مخه هیټ کې ما تا وایي خوا چل شي نو پیرونیانو باندې الله چیندخان مدد بس غریبانه ډوډۍ خوړلی شو نه چې بیا د آخر کې یو حکیم دې زمانې خو د هلکانو یو حکیم ورته د ګورګورې هډوکي وخوړ، د ګورګورې هډوکي دا پیدا کا دا اوړه کا او په چیلم کې اسکا مې ورګه چې د چیلمې دي الله شانه اسکا وتی ذکر اور بسے فرمائیں یخلقکم فی بطون امہاتکم نبیاسوی ذالکم اللہ ربکم له الملک ذالکم اللہ ربکم درا قدرتون والا اللہ ستاسو رب دے، ستاسو رب دکان ملے، ستاسو رب محکم خوراک ملے، ستاسو رب وزیر خزانہ ملے، سارب ستاپلار مور ندے، ذالکم اللہ ربکم او ستا پر تربیت کے سمت دے دا ظاہری نقشو محتاج ندے. دا نقشی اسباب کو دا مومن دے امتحان دا پاری حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تب اللہ دا انسان امتحان لی دکان کے ناس تی دا پیسی یقین دی دروغ ویل و تاسان دا یقین دی جزما رب اللہ دی رشتیا ویل خون ورکی دا دروغ و وحشت دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا جسم نه دا جسم دا په دنیا نه خیستگی ګوره په الله مې قسم دا په تقوا او په علم خیستگی الله سره په تعلق خیستگی. قبر کې او د قبر نه داسې خوشبو ته چا پکې د مشکو تیرې وو نه ولې ایمان وکړ تجارت کو کپڑے راغله وای سو کسان بسراله سودا او سره په 15000 وړه کړه 15000 ګټه او درکو مجموعه هغه سار راشه زو سوچو کو پیسې والا کې وګړي چې ورکو مې دې کې چې ګوري نور کسان بل پارټي رااله هغه وی مونږ 10000 ګټه درکو هغه ما دې کې پیسې لکه جدا راځي تل درنه پته ذالکم اللہ ربکم دا کیفیت ستاو چې ګوره دا منظر دا په دعوت پیدا کی نن زه ګورم شکر دی الحمدلله خروج ډیر زیات دی وګورم وخت په وخت د کلمې دعوت پاتې کیږي لکه منګري روستم کې څنګه عملګرو چولې به خرڅولې هغه ناسو چولې به خرڅولې او دا چې چرتنی شي چې یو کس راغلی دی هغه چولې غشتي هغه خوللې او دا اثر د کلمې خبره نه تخبه کې زموږ مشر او درځیو سار به جوړه ته کې خو دا کټکوم او جوړو مې مازیګر به شو هغه ته بساز نه
نن موږ په مرکز کې دعوت نه چلو ستا یقین به څنګه بدل شي ذالکم الله ربکم بیا سوی له الملک د هیچا نه مه یریږه بادشاه ګوره دی بیا سوی لا اله الا هو فانا تصرف نو ماوی د اله یو معنی ده پیدا کون کې ساتون کې پالون کې د ذلت په نقشو کې عزت ورکول د ذلت په حالت کې عزت ورکول لا علاج مریض ته په اوبو باندې صحت ورکول د اور په لمبو کې یو ویښتم نه سوځي دریاب ورته 12 لارې بریږي او دویم د اله مانسو معبود نو د دې کلمې په ور سره چې ایمان تازه کېږي د چا تازه دیش کې راځي جددو ایمانکم د ایمان نوی کوي د اسری کوي پس شي اسری کی بلا اله الا پکم لا اله الا پاغ لا اله الا الله چې پکم کې د دې کلمې د معنا استظهاري د دې کلمې دعوتي دیو جن موږ په دعوتم چلو کوړو چې الله زنګ ایمان دې تورسي قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في الحياة الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله قسم په مال زندگی نه جوړيږي په ایمان او په اعمالو زندگی نن یو غلط یقین دار راغلی چې زندگی د مال نه بغیر نه جوړي دیو جن د بچینا دیندار جوړول دا تصور ختم شو قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين اے زما حبیب دې ته وایا چې ګورې تبا هغه انسان دی چې دین د دنیا له ایمان اسلام نه بغیر لړو د بچو نسل دا په لوی خساره کې ولی بني لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا يا عبادي فاتقوا اے زما بندگانو ما نه ویریږي تا سره صرف د خېټې غم یو کورکی غم دی سره دیو جنا کم سفر کې مخه ته ډالر ښکاری ریالونه ښکاری دراهم ښکاری ناوې خزه پرې خودل آسان دي په کم سفر کې چې د الله محبت مخه ته پروته تمہارے په الله قسمی دا بستر غشتل د کلمې دعوت په عالم کې خورول د یو قدم څه خبره چې د الله نورانی مخلوق ته خپل وزر مو دغه یو تفسیر کنه حیران شوم الله خلاو بعضهم لبعض عدو الا المتقين دا د دنیا دوسته دا د ګناونو دوسته دا د دنیادارو دوسته او په آخرت کې په دشمنو بدل شي سیوا د ایمان والو متقینو نه او بیا دغلته لیکلي مفسرینو حدیث نقل کړي چې یو کس مړ شي الله والی الله سره ملوشي یا الله دا ما چې ته پیژندلې وې ستا بندگی مې پیژندلې وه آخرت مې منلې دا خو په ما پلاني محنت کړو زه خو د دې نه غافل وم نو یا الله زه درته درخواست کوم چې چا په ما خواري کړې وه
چا زه دې ځای ته راورسولم د ګمراهۍ نه یې وساتي چېرته خطا نه شي ما سره یې ملو د سمندر میان دله دعا غواړي څوک یې دله میګان دعا غواړي لیکن دا قدم اوچتول موږ ته دومره ګران شي ته به څه چې خاص دوزخ کې کړم او یو انبار د فکرونو لګي چې هو د دې کور به څه کېږي د دې دوکان به څه کېږي دا ولې که یقین الله سره تعلق دومره کمزور دی آخري سلګو باندې دا خو شکر وباسئ تبلیغ والو دعا کوئ راټینګې کړو یعنی په آخري سلګو ځان له تنهایی کې ذکر او په دې بیان سره لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دن بیا وګوره چې د ایمان نور دن روان دی فمن شرح الله صدره للإيمان وهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 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 چا ما چې چا سینا اسلام ته پرانستا د دین د پاره ورته هر مصیبت او مشکل تیرول آسان کوم نو فهو على نور من ربه د دن پزله کې د ایمان یو داسې رڼا ده دې په رڼا کې دن روان دی دې د مې په خېټه کې مطمئن نه یونس علیہ السلام سره شي فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حدیث کې راځي کنه تاسو ما پر راحت کې یادوي زه به تاسو په مشکل کې یادوم نو په دا وعده را سره کوي دا دوه کار به کوي یو دعوت د دې کلمې چلوي با ځان له مقرر کې دا زما یو وظیفه شوه دونه کسانو سره به زه روزانه د کلمې خبره ضرور او چې هر څومره ستړی هر څومره مصروف یې نو دې له وخت ضرور ورکړي چې موږ یو طرف ته ګوټ کې درس نه فارغ شو ګشتونو نه محنتونو نه د زمیندارۍ نه دوکان نه یو طرف ته ځان له خپل الله سره مشغول یو او د دې په دې کلمه خپل ایمان تازه کوو لا اله الا الله لا اله او بیا آخر کې ورته د فقیرې لاس ونیسئ چې یا ربه زما خو دغه وسو لکه څنګه چې دا بدن د فالج بیمار دی دته هر شی مشکل دی صحت راتلو سره هر کار آسان شو دغه شان څومره چې دننه یقین مضبوطیږي د الله تعلق زیاتیږي ته بیا وګوره د دین په محنت کې چې کم لذت دی نو دا په یوه کې کم دی دا په تله کې کم دی دا د دفتر په قلم کې کم دی زما په الله قسم کم لذت چې د الله د دین په دعوت کې دی دا لذت په مادي هیڅ نقشه کې ولی بنی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله
نو غوره امتو الله دې امت ته یو عظیمه هستی نبی ورکړو عجیبه امت دی ځکه نه سوچ کوم نبی علیہ السلام ته په امت فخر دی او امت ته په خپل نبی فخر دی او د الله د نبی نه زیات وفادار په مخلوق کې نشي کېدی مسجد نبی علیہ السلام کے بار سین کے اسناد سو مجمع سے مذاکرت کو نمور دی دا نبی علیہ السلام کو مکی دی مکہ ام القرآ دا بہترین کلی پا کائنات کے مکہ دا دی دلتا ولی دفن دی وفا غیرت دلتا دفن کری وفا انصار و مدینی والو نبی علیہ السلام لزے ورکو اور دیر پراخ دلے سرے ورکو کلی چی فتوحات شروع شو نبی صاحب مہاجر انصار رو غفتل چی تاسو ملکم جیدادون راکڑی دو خبری یاری غنیمت کی سوال دا پا مخبل حالی آیا اخبل جیدادو واپس کے پدی کی سم غواړي انصار وتی یا رسول الله کوم خوشاله نو دا غنیمت هم په دې مهاجر ټول تقسیم کا او موږ چې کوم جیداد ورکړي دا د دې مبارک پای ځان پیګه په عالم کې دین صرف په تغرونه خور شوی نبی اسلام یو مجموعه جوړ کړه دائے مجموعی یو عظیم نمایاں خاصیت داو رحماء بینہم بے تبلیغ والو پالا میں قسمی استاسو بیانون میراج تورسی او تاسو کے رحماء بینہم کیفیت نہیں پدې ته مکه نه جستا تو پوجا په گمراهان نه دي یو سرون اعلان انفسهم ولو كان بهم خصاص نو مای مکه چې پته شو د صحابه کرام انصار یو طرف تناس نبی علیہ السلام ورته تاسو کې داسه تناس دی فرمان راولا چراله وسو ولې سوچ کې ناسي بیا رسول الله په دې سوچ کې ناستو چې دا د کلی والو ته نه پرې خو دی مدینه منورې ته مجبوري وراله نن په کلی د اسلام جنډو درېدا خپل وطن آزاد شو ته دې ملک بادشاہ شوی اوس مشکل چې تم سره غل ځمېداري کورو ته واپس لاړ شي نو موږ په دې پریشان یو چې موږ په داسې مدینه کې څنګه جوړ تیرو چې ته پکې نه حالانکه نبی علیہ السلام چې وطن مکینا بے قرار او الله ولا تسلی ورکړي نه راتوه الیک مخه پکېږي زبر مکه ته واپس راولم الله واپس راوستو د مکه بادشاہ کو لیکن نه په چې انصارو ته وکړل نه انصارو ته بچو دا تصور نو باسه زه محمد رسول الله ما پیژنې زما مرګ جون منتاو سری زما مرګ منتاو سری او قیامت کې به انصارو تاو سر ولا چې د الله نبی دونه په غیرت کې نه الله بنکې ته د الله د دین لپاره سلواله برواله ګرځي کلی په کلی ملک په ملک کله مقامی ګش کله بیرونی ګش کله ملکونو ته روانه کله پاکستان په صحراګانو کې ګرځي کریم الله وتا پڑھا کړی دیو جنرو الله عظیم مهنت را کړی ادا مهنت د دې قابل دی چې باندې موږ رسول صحابه کرامو فیصله کړو من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دغه صحابو عزم کړی چې یا به خپل سر خورو یا به الله دین په عالم کې خورو بعض په خپل سر خور ک الله فرمایي اباظ په دې انتظار دي چې کله به زموږ سر
دې پر ان شاء الله نیت وکړي چې ټول دنیا کې وګوري ټول دنیا نیت وکړي او نیت عظیم شی نیت المؤمن خیر من عملی عمل باغ عمر کې څومره چې دی وسی نیت خو هغه عمر کول شي چې لکم تصورم نشي نو دې پر ان شاء الله اول عمل ګریو دیږي چې اوسه پورې سلور میاشتې نه لګولې سلور میاشتې د کار اول کوړې ده او په سلور میاشتو کې مارته وي ځان پیژندنې جنسو کې نو دې لپاره هغه اول درېږي سلور میاشتو لپاره څوک تیار غوډري ادا خو ټول درخواست قبول کې چې پاسه یو قسمه تو پرې دې نه ویل شي جی ودرېږي شاباش ماشاءالله سلور میاشتې ودرېږي شاباش زر ودرېږي د یو مونږ نوم نه لیکو ودرېږي شاباش سلور میاشتې او نقد سره نقد مدد ان تنصر الله ينصركم الله ایتزمال دین مدد کیا زلستا مدد کو نقد مدد وای شاو زر سلور میاشتې سلوې خور دی مېلې ماشاءالله شاواز بھائی زر ودرېږي زر جی ماشاءالله ودرېږي دا ملګری دننه ورشي دننه حال ته ورشي 24 نمبر ستنه ته هلته ملګري ناستې یې تا خپل نومونه ولیکي ساغرونه ودرېږي چا کوایې برابر دي ملکونو ته کال لپاره 2 میاشتو لپاره تیار عزم کوي